صفت لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خدای چا سره جنسی علاقائی خاندانی تعلق نه لري. د کومو ډلو پاټو بنیاد چې په قومیتی په وطنیتی په جبی دا د اسلام دشمنان. منګه مسلمانان یو کله چا جبه پښتووي کو اردووي که عربي وي که انګریزي وي او که وطن پاکستانی چینی افغانستانی ترکی هغه زما د سر ګل دی ورور مې. جبه خدا بیان یو ذریعه ده. قومونه خو جدا کیږي په عقیدو. یهود ولې موږ سره دشمني کوي؟ د جبې د وجې نه خو نه کوي. عیسایان امریکا ولې موږ سره دشمني کوي؟ خو د عقیدې د وجې. زموږ د پیغمبر سپکه کوي، زموږ د کتاب سپکه کوي او ته هغه ته سر به سجود کېږي. کومه پاټۍ چې د قومیت په بنیاد دی د اسلام د تعلیمات ټیک د قومیت د پاره د شناخت یو ذریعه ده. رشتہ په معلومه کا، خپل په معلوم کا، د هغې د نسب سره د میراث سره د دیت سره تعلق وي. خو د جدایۍ ذریعه خو نه ده چې نه دا پښتون دی او دا پنجابی دی او دا فارسی بان دی او دا کابلی دی. دی باندې خو به مسلمانان ټول تقسیم کړي او بیا به پښتون په څو ډلو تقسیموي. پښتون کې دا چکزی دی، دا یوسفزی دی، دا خلیل دی، دا ممن دی، دا به بیا څوک یو ځای کوي. او که په دې بنیاد جدایي شروع کړي او د حقونو نو بیا به پکې پاتې شي. کرک والا به وایي مالګې غر زمونږ دی، پېښور والا د خپل کار کوي، ملکن والا به وایي بجلي خو مونږ جوړو، پېښور والا به خپل کار کوي. بیا به څه کوو؟ بیا په هر قوم کې خپل خاندانونه وي. دا ملا دی، دا جولا دی، دا ننداب دی، دا لوار دی، دا فلانکی دی، دا به بیا څوک یو ځای کوي. خدای مخکې نه دا علاج کړی واذکروا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا. دا قبایلی جګړې، قومي جګړې په دې خو مسلمان تباه شوي دي، خو دوی د خپل تاریخ نه دی خبر. د خپل یو څو ورځو د کرسۍ او د خپل مشرۍ او د زنده‌باد دپاره قوم دې تباه شي، ملک دې خراب شي. او چې زما زنده‌باد شو زه لیډر په د بل مسلمان نه ځان جدا ګڼي، دوی به ذلیلې. که دا ټول مسلمانان چونکې زمون خدای یو دی، زمون رسول یو دی، زمون کتاب یو دی، زمون شریعت یو دی، که چین ماچین کی مسلمانی دا هغه تکلیف زما تکلیف دی، او که فلان کی ځای کی دا هغه تکلیف په هغه دشمن حملو کی زه به پې خفه کېږم، او که زما اوسي زه به ورسره امداد کوم. چې دا همدردي در کی قسم دی که به ورته څوک څه وویلی شي. خو چې دا نه وایي چې هغې به خپل کار کوي، پنجاب به خپل کار کوي، صوبه سرحد به خپل کار کوي، قبایل به خپل کار کوي. نو چې په دې جدا شي نو هغه ملک هم تقسیمیږي او قومونه هم ذلیله کېږي. نو چې دا درې صفت اب کمې پورې مسلمان کې نه یا د دې خلاف چلیږي. اول یووالی پکې نه، دویم په خپلو خپو نه ولاړ په ټکنالوژي او په مصنوعاتو کې، او دریم علاقایت په جبو په دې بنیاد تقسیم نه کوي، نو هغه به کامیابي. او که دا خبرې پکې ذلیله وي. خدای دې موږ له فتح او نصرت راکړي.